يقول الفقهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مخی آیاتونو کې د بانی کعبه عظمت ذکر شو، د حضرت ابراهیم علیه السلام وسط کعبه شریف عظمت، د امت مسلمه عظمت، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عظمت دا بیانېږي. د کعبه شریف عظمت ذکر شو، وس د بانی کعبه ذکر عظمت ذکر شو، وس د کعبه شریف عظمت او د امت مسلمه عظمت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عظمت الله پاک بیانې. او په دې هر یو رکوع کې تقریبا د مسائل السلوک ذکر هم کیږي چې د سلوک او د طریقت سباج مسئلے په کوم ذکر کیږي. نو مسائل السلوک دا دي چې د حضرت ابراهیم علیه السلام درې دعاګانې الله پاک قبول کړې دي. دینه معلومه شوله چې کله ته د خیر کار کې هغه وخت دعاګانې الله قبلې. نو ابراهیم علیه السلام د حرم کعبه د پاره دعا کړې و چې خدای ربنا هذا اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات لعلهم يشكرون. دغه دعا الله قبول کړله. د امت مسلمه غوښتله او چې الله تعالی زما په اولاد کې څه پیدا کړي، امت مسلمه پیدا کړي. وربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امه مسلمه لك. دغه دعا هم قبول شوله. او درېمه دعا دا کړې و چې خدایا ته زما په اولاد کې یو عظیم الشان پیغمبر پیدا کړي چې هغه تشکیه کوي، تعلیم کوي، خیال کې راځي. دغه دعا هم الله پاک قبول کړه. رب اجعل هذا بلدا، دا دعا د قبولیت د حرم شریف. وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا، دا دعا د امت مسلمه. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، دا دعا د امام الانبیاء علیهم السلام د قبولیت. الله جل شانو فرمایي سيقول الصفا زرد چوي بدا قمقلان من الناس د خلقنا ما ولاهم سشو ګرځول دي مسلمانانو لرا عن قبلتهم د قبله د دینا التي قبله كانوا عليها شديو پاغه باندې. قل ورتوا يا حبيبا لله المشرق، الله د پاره طرف ته مشرق دی، والمغرب او طرف ته مغرب دی. یهدی من یشاء، الله هدایت کوي چاته چې اراده وکړي، الی صراط مستقیم د لارې سیدې.
دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته لاړ شو، دلته خو منځ فرض شوی په مکه معظمه کې او قبله سوا بیت الله شریف. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړ شو مدینه منوره ته، الته د يهودو د تعلیف لپاره الله پاک ورته حکم کړو چې ته بیت المقدس ته مخ کا. څه مخ کا؟ بیت المقدس ته مخ. الله ته بیا دا منظور وا چې دا بیت المقدس دا قبله دا به منسوخ کی. خیال کراله ولې ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با بار بار د دې خواهش کو چې زما اصلي قبله به حال شي او زما د آباو د اجدادو قبله چې کعبه مبارکه ده دا به حال شي. د دې تقاضا به کوله. راتلونکي زمانہ کې الله پاک به قبله بدلی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیره پریشانی و چې کچره دا قبله بدل شي، يهود به بیا اعتراضونه شروع کی او مکه مشرکان ابم ډیر خوشاله شي. د مکه مشرکان به وایي چې پرونو یې بیت المقدس ته مسکاو او بیا زمون قبله ته واپس راغی. څنګه چې زمون قبله ته واپس راغی زمون دین ته بم واپس شي. نو مکه والا بم خوشاليږي او مدینه والا به کوم نه اعتراضونه کوي. د الله د حبیب سره ډېر فکر دا پیشنګوی الله تعالی وکړه چې قبله به بدلیږي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خوشحالۍ او د امت مسلمه د کامیابی لپاره. دا الله تعالی پیشنګوی په طریقې سره د قبله د بدلیدلو چې کوم دین احکام ذکر کړي. باقی دا خبره ده چې کعبه شریفه دا اصل قبله ده، بیت المقدس دا عارضی قبله ده. اصل قبله د آدم علیه السلام نه پرایش تر واخله هغه سوا کعبه شریفه. خیال کړه او اصل مقصود دا دی چې دا امت مسلمه دا عظیم الشان امت ته د تمام دنیا مقبول امت چې دین او هغه دا امت مسلمه ده. د دې د کامیابی راز هغه څه دی وحدت تقبله ده. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د مسلمانانو سره د تمام مذاهبو اختلاف په دریو خبرو دی. د تمام مذاهبو اختلاف د مسلمانانو سره په دریو خبرو دی. یو په کعبه او بل په جمعه او بل په امین ویلو باندې. د تمام مسلمانانو قبله کعبه شریفه ده او د تمام مسلمانانو محترم ورځ جمعه مبارکه ده او د تمام مسلمانانو شعار هغه امین ویل دي. نو دا درې دا چې کوم نه نو دا نقطې د وحدت دي. دا نور چې دونه چې د خلکو هغه نقطې د وحدت ګرځولې دي دغه باطل دي. چا رنگ دا نقطه د وحدت ګرځولې دي چې قومونه پسې یو ځای کیږي، د رنگ په وجه یو ځای کیږي. دا غلطه ده. رنگ خو د مسلمان او د کافر یو کېدل شي. نه اتحاد د رنگ دا سبب ده، وحدت د رنگ دا سبب د اتحاد د قومونو نه ده. وحدت د نسل دام سبب د اتحاد د قومونو نه ده. نسل یو وی لیکن رائے مختلفی، عقیده مختلفه، داغه د وجنه وحدت نه پیدا کی. نه بنیاد د وحدت څه ده؟ نه رنگ ده او نه نسل ده او نه لسان ده
نه جبه ده خیال کې رااله په جبه باندې وحدت نه پیدا کی بلکې وحدت د قومونو هغه په دې دریو خبرو باندې پیدا کیږي په وحدت د کعبه او وحدت د جمعې او په وحدت د امین ویلو خیال کې رااله ولی عبادتونه دوه قسم دي یو انفرادي یو څو اجتماعي خیال کې رااله انفرادي عبادت و شي بکا لکه ذکر شو نه ذکر دا اجتماع نه غواړي بلکې ذکر خو هر شی کوي او هر څوک کوي ذکر اجتماع نه غواړي البته اجتماعي عبادت لکه مونږ شو روزه شو ولا حج شو خیال کرا لکه دا اجتماعي عبادت دي او دی اجتماعي عبادتو کې اجتماعي وحدتونه ضروری دي چې هغه وحدت څه شي دي وحدت د کعبه او وحدت د جمعې او وحدت د امین دا درې شیزونه دا سبب د وحدت ګرځيږي په اجتماعي عبادت چې جهاد د ټولو صحیح جهاد یو نو کعبه شریفه چې کوم دینه دا جهاد ته وحدت دی او نور طرفونو باندې سجده کول او نور طرفونو ته عبادت کول دا سبب د وحدت ته قومونو نه ګرځيږي د دې وجنه د الله تعالی ته منظور داوا چې کعبه چې چون کې دا د آدم علیه السلام قبله وا د ټولو پیغمبرانو قبله وا نو چې دا کعبه د دې دا وحدت ته دا تر قیامت پورې باقی پاتې شي د دې وجنه الله تعالی کعبه چې کوم دین هغه بدل کړلا دا بیت المقدس بدل کو او بیا کعبه شریفه طرف ته حکم دا غي ذکر الله تعالی چې کوم دین کوي او وی چې دغه مناظره شوله د یو يهودي عالم او د ابو العالیه رضی الله تعالی عنہ جدا صحابي دی د دې مناظره شوله چې اصل قبله بیت المقدس دی څه دی او ابو العالیه رضی الله تعالی عنہ وی چې نه اصل قبله صدا دا بیت الله شي وی مناظره شوله نو فیصله په دې وکړه چې د یحیی علیه السلام جمعات باندې په فیصله کړ کله یحیی علیه السلام د جمعات مخ ستو بیت المقدس ته بیا خو ټیک تا بیا خو بیت المقدس قبله ده خو کله یحیی علیه السلام جمعات مخ ستو دا کعبه شریفه ته نو بیا قبله صدا بیا اصل قبله کعبه شریف وای چې کله داغه د جمعات مشاهده وکړه دغه يهودي او د چې کم دینه دی ابو العالیه رضی الله تعالی عنہ داغه د جمعات مخه هغه بیت الله شي او چې د موسی علی السلام قبله هم سوا بیت الله شریف هغه بس صخره د بیت المقدس ته په داسې شکل مخکاو چې هم صخره ته مخشي او هم ستا هم کعبه شریفه ته صخره د بیت المقدس تاسو لیدلې مالی ورشي به کم ځای کې په ملیشیا په دې ملیشیا کې د هر جمعات نقشه موجود اوريکا د بیت المقدس د جمعات په دومره مقدار کې هغه جمعات دی لکه زمونږ د هغه ملیشیا کې اځه په بیت المقدس لوی دنیا لا او په دې کې سبا هغه صخره پراته صخره دا چې ځیګه ګټه ده لکه د علم د ګټو په شان دي کوشش وکړه او داغه نه چاپیره چبوتره جوړ کړي دي چاغه داغه نه چاپیره خلک لکه دا نقشه چې دا د منځونو میدان او دغه ګټه ته ټول مخ کوي هغه ګټه په دې میانځ کې راوځي دا دومره پلانه ده لکه د دې دیوال نه والا دغه دیوال دومره پلانه کړه چار چاپیره کوشش هغه صخره د صدا صخره د بیت الله نو چې د موسی علی السلام قبلم سوا هغه بیت الله شریف او د آدم علی السلام قبله هم بیت الله شریف د نوح علی السلام قبله هغه بیت الله شریف
بیا بیت الله شریف ونړې د پسه کې په طوفان نوح کې او بیا چا آباد کو ابراهیم علیه السلام خیال کرا انو فرمایي سيقول الصفا ډېر زردا چې او بوای تا قمقلان سوق دي يهودا نصارا من الناس د خلقنا ما واللهم سو ګرځول د مسلمانانو لرا ان قبلتهم د قبله خپلنا د مازیګر تفسیر بخاری لیکي چې د مازیګر وخت په دغه وخت حکم الله راولې چې په ول دی وجه کا ولا سمعت عبادت خو څه کړو بیت المقدس خوش باقي که حکم راغې په ول دی وجه کا ادا کم ځای و مسجد جی قبلتين ها تاسو ته هو ها مولا یوسف سے بلی دلی او نور چم دلی ها مسجد جی قبلتين دو قبلی وی یو موجوده قبله ده بل سابقه قبله ده سابقه قبله چې دغه هغه د سړي شاته سره موجوده قبله خو مخه ته ده ها کم طرف ده دیلا مسجد مدینه منوره کې موجوده قبله څه ده نیلا او هغه قبله سوا قطب وس لکه دا قبله ده کنه دا نیلا ده ها ندق ځای کې بیا محراب جوړ کړی دی هغه زوړ محراب په دغه ځای کې جوړ په دې دیوال کې هغه محراب جوړ خو شي به کنه سړی تخکارا کیږي چې دغه ځړه قبله وا ها د اول سمیاشا قبله دغه را ها او موجوده قبله سره نیلا وته ما واللهم سشي وګرځول دا مسلمانان عن قبلتهم د قبله خپلنا التي هغه قبله کانو علیه چې دیو پاغه باندې څومره میاشته ولته قلت وتو اے حبیبا لله المشرق الله طرف ته مشرق دی او المغرب الله طرف ته مغرب دی دا خو خدا هر طرف ته چې کوم نه حکم کوي یهدی من یشاء الله هدایت کوي چاته چې اراده وش الی صراط مستقیم دلاری سیده وكذلك جعلناكم ادارنګ ګرځولې مون تاسو امتن وسطن یو امت بهتر څنګه چې قبله مې تاسو د ټولو قبيلونو بهتره کړې ده دارنګ تاسو امت ما د ټولو امتونو سره بهتر کړې تاسو یو بهترین امت وسط په معنا ده بهترین امتن وسطن یو امت بهترین یو وسط ته یو وسط ته پیژنې وسط ها پس ورد چین سره هو شي به کا مرکز ته وي مرکز کم مرکز اذا سکن تحرک او اذا تحرک ها سکن دا کلیه می ذکر ده چې دا سین باندې زور وای وسط شي دا عین مرکز ته وي اے دا جمعات دې جمعات عین مرکز لکه دغه مولانا سے په دغه مینس کې ناشته دا سره دا وسط څه دی وسط یو وسط په سکون د چین سره ها بیا تم په وسط کې یو دیم په وسط کې دی زم په وسط کې ما خو غاړې ته نه یو د جمعات ته خو غاړې ته ونه ها چې په سکون سره شي نه بیا څه ته ویل شي هر مابین د دایره ته چې کم نه نو دغه ته څه ویل شي هغه ته وسط ویل شي کلیه ځکه خاص بیا د پاره پیدا درکای اذا سکنا تحرک و اذا تحرک سکن مونږه تاسو یو امت ها بهترین ګدوي دا میند شي چې کنه دا ډیر زیات دا مصدغی کنه دا سیده بي سیده ګوره د دې سړک دا غاړې ماډي سي کګي وږي په عین منځ سي هغه سیده وو شي لتكونوا شهداء على الناس چې د دې لپاره چې شي تاسو گواهان على الناس په نور امتونو باندې ويكون الرسول او شي رسول صلى الله عليه وسلم عليكم پتا سبحانه شهيدا گواه
حدیث کې راځي کنه اورې چې نوح علیه السلام په ورځ د قیامت باندې دا کله دا 50,000 کال ورځ د قیامت ته دا مخلوق به ډېر پریشان شي په دې انوار کې او په دې ګرمۍ کې او په دې سختۍ کې دا ټول امتونه به آدم علیه السلام تراش او آدم علیه السلام ته وایي چې ته زمونږه نیکای الله نه سوال وکړه چې زمونږ فیصله وکړي او د دې میدان نه مونږ سګي وباسي د دې ګرمۍ او د دې پریشانۍ یم جنت ته کې یم دوزخ ته کې وشي آدم علیه السلام وی لست لها زه د دې شفاعت اهل نه یم ولکن ایتو لیکن تاسو راشه چاته تاسو راشه چې کوم دینو حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې هغه عظیم شان پیغمبر دی هغه ته ورشه هغه وینا لست لها زم د دې قابل نه تاسو ورشه نوح علیه السلام نه اول خبرې شاه آدم علیه السلام ته بیا نوح علیه السلام هغه وی زم د دې اهل نه ما زمانه سره جرایم شوی دي تاسو ورشه ابراهیم علیه السلام هغه وی زم اهل نه ما جرایم را نه شوی دي ورشه چاته حضرت موسی علیه السلام هغه وی زم د دې اهل نه ورشه عیسی علیه السلام هغه وی زم د دې اهل نه زمانه سره جرایم شوی دي تاسو ورشه چاته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب فرمایي چې ما ته به دا ټول قومونه راشي د دین نمائندگان چې زمون شفاعت وکړي زوم بشکه زم الله تعالی د دې لپاره مقرر کړي فاسجد له ذات الله تعالی ته سجده وکما څومره چې د الله خوښ شي فاحمده بمحامده دومره صفاتونه به د الله حکم چاغه صفاتونه ما ته اوس حاضر نه دي خیال کړاله الله تعالی براتا او فرمایي یا محمد ارفع راسک سل تعطى واشفع تشفع اے پیغمبر علیہ السلام سر پورته کا او سوالونه کوا قبليږي او شفاعت کوا منظوري زما شفاعت وکما الله پاک با فیصله شروع او خیال کړه بیا په نوح علیہ السلام باندې وی دغه راشي خپل قوم الله تعالی به قوم ته وی چې تاسو ته ما پیغمبر نو درلېګل هل بلغکم نوح علیہ السلام تاسو تبلیغ کړو کنه کړو هغه به وی دا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر خدای مونږ ته هیڅ پیغمبر نه دی راغلی نوح علیہ السلام با حیران شي چې خدای دې قوم خو زما د نبوت نه انکار نوح علیہ السلام ته وویل شي من یشهد لك اے نوح علیہ السلام ساده پر بسوک شهیدی وکي هغه بوای محمد صلی الله علیه وسلم زما د پر په نبی علیہ السلام شهادت وکي چې نوح علیہ السلام تبلیغ کړي خیال کړه بیا با وویل شي چې ولې نوح علیہ السلام دا نبی علیہ السلام خوستا په زمانہ کې نو دی بسنګ شهادت کوي دا آیات کریمه دا په دلیل په استشهاد کې چې کوم نه پیښ شي خیال کړه کنه چې ويكون الرسول علیکم شهید دا حدیث چا نقل کړی دی امام احمد رحمت الله علیه په مسند احمد کې نقل کړی ويكون الرسول شب رسول صلی الله علیه وسلم علیکم شهید پتا سبحانه گواه خیال کړه مت نبی علیہ السلام پتا سبحانه شي گواه خیال کړه د دې آیات کریمه نا فضیلت د دې امتم ثابت شو او فضیلت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا امت سید الامم ده او د دې پیغمبر سید الرسل ده سید الرسل خیال کړه وې د امت وسط سو پنځه معنی دي ښا یو معنا دا ده چې وسط په معنا د سره د اعتدال سره تاسو یو امت معتدله الله تعالی ګرځولي او د اعتدال پنځه معنی دي ښا د اعتدال یو اعتقادي اعتدال ده
اعتدال سو اعتقادي، او دویم اعتدال عملی، دریم اعتدال تمدنی، او سلورم اعتدال اقتصادی. خیال کرا لکه او پینزم خیال کرا لا پینزم اعتدال. اعتدال صدقی دا پنځم اعتدالات په دې امت کې یو اعتدال سره اقتصادي دی چې دا په نورو امتونو کې نشته دی. اعتقادي اعتدال اعتقادي د دې امت اعتقاد چې دا معتدل دی، د نورو امتونو عقیده هغه چې کم دینو ناقصه. ولی نور امتونه چې دي کاغه يهود دي کاغه نصارا دي هغه په خپل عقیده کې شرک کړي دي. څه کړي دي؟ شرک. په دې امت کې شرک نشته. دا امت معتدل ځکه دی چې د دې عقیده سره معتدل. بل په دې کې اعتدال سره اعتدال عملی دی، د دې عمل معتدل دی. د نور امتونو عمل کې اعتدال نشته. ولی یهودیان والے یهودیان تحریف کړي دي. څه کړي دي؟ نه اعتدال عملی پکې نشته دی، هغه تحریف کړي دي. او پیرنګیانو څه چل کړي دي؟ پیرنګیانو رهبانیت اختیار کړي. لا رهبانیت فی الاسلام، لا رهبانیت. دا امت دا معتدل په دې کې اعتدال سره عملی دی، په نور امتونو کې نشته. دریم په دې کې اعتدال تمدنی دی. نور امتونو کې د تمدن په لحاظ سره د ژوندۍ تیرولو په لحاظ سره اعتدال نشته. ور نور امتونه چې دي هغه کې لوټماری ده، قتل او قتال ده، ژوندۍ لونه خخول دي. څه دي؟ نه اعتدال تمدنی پاغی کې نشته. نور امتونو بس چل کاو ژوندۍ لونی به خخولې، قتل او قتال به کاو، فساد به کاو، د حیواناتو ذبح به حرام غنل. لکه د هندوانو په شانتي هندوان حیواناتو ذبح څه غني؟ حرام غني. خیال کړه. او چې کله د جنې خاون به مړ شو نو څه چل به کاو؟ ستی کوله. ستی کوله. نه اعتدال تمدنی په نورو قومونو کې په نورو امتونو کې نشته. دا په دې امت کې اعتدال اعتقادیم دی، اعتدال عملیم پکې دی، او اعتدال سو تمدنی پکې دی. بل اعتدال اقتصادي په دې امت کې اقتصاد معتدل دی. د نورو امتونو اقتصاد هغه د ظلم شکار. ولی د پیرنګانو په مذهب کې سرمایه‌داری ده. څه سرمایه‌داری نظام دی، او سرمایه‌داری داسې شی دی چې یو به انتهایی مالدار شي، بل به څه شي؟ انتهایی خوار. اعتدال پکې رانه. یو دومره مالدار چې داغه د مال اډو شمار نه کیږي، بل به دومره خوار شي چې هغه د وخت رزق ته محتاج. په اسلام کې دا نشته. اعتدال ته سره اقتصادي پکې دی. مالدار ته ورکا زکات ورکا، زکات ورکا چې دا خوار شي، دا خوار اوچت شي. د ساوال خو شي پکې قرباني ولا ورکا، سرسایه ولا ورکا، صدقات په وکا خو شي پکې. نه په دې په انګريزانو کې سرمایه‌داري نظام دی، په يهوديانو کې څه شي دی؟ اشتراکیت ته چانه شروع شوه دی؟ دا د يهوديانو نه شروع شوه. غټ اشتراکي څوک او څوک مکسیکو دې کې څه شي دی؟ هغه اشتراکیت دا غي نه شروع شوه. خیال کړه. نو
اشتراک والا چې دي هغه دا ذاتی ملکیت ختمي بیا اشتراک والا دوه قسمه دي یو سرمایه‌داري نظام دا سوشلیزم دی بل څه دی کمیونیزم دی کمیونیزم چې دی بالکل زر زن زمین درې والا مشترک باندې څه زر زن زمین دا درې والا مشترک او زر زن او سوشلیزم صحیحه د ملکیت منی خو ډیر ملکیت هغه مشترک کوي لکه مثال تور سره د چین سوشلیزم چې دی هغه ملکیت منی خو لګ ډیر نه مني لکه مثال تور سره 15 وجري بازما کا منی کداغه نه سیوا شول هغه به مرکز لور کوي هغه څه کوي هغه حکومت کوي دا چې د دولت هم یو مقدار دی کداغه نه سیوا شو هغه بیا مرکز لور او د روس سوشلیزم هغه محض اشتراکیت ته چې زر زن زمین درې واړه سدي درې واړه مشترک درې واړه سدي درې واړه مشترک په شی به دا اشتراکیت کم ځای نه شروع دی دا سبب د دغه نه شروع دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه یو صدای مخ کې دا غنه شروع دی اوريکا د انو شیروان داغه پلار کې قباط پوښی وکړه هغه زر زن زمین درې واړه مشترک کړي اوريکا وې دې عادل حکمرانو څوک دا نو شیروان پوښی وکړه دې عادل حکمران وې دته چې کم دینو دې ځوانو او پدې کې یو سړی راغی د پلار ته په سجده وته پرې وته وېڅ غواړي وستا خزا اوره ستا خزا هغه ودا ځپه مېن شی و ما لیدلې دا خو شي به کا قاضیانو ته یو ګوري کتاب مولا وګوري کتاب چې زما د پاره څه حکم دی خو شي به کا اوره نو هغه مولیانو چې کتاب وکتلو او څه زر زن زمین درې والا مشترک دي وی وګورئ چې استثناء پکې شته که نشته وی استثناء پکې نشته وی ځنو را پرانه ځای خو شي به کنه چې د ښځې د را پرانستو وکې مو کو نو شیروان را پاڅېده دی خو نوجوانو پلار ته په سجده پرېوتلو وی څه وایې وی ستا ښځه څه وایې وی ستا ښځه زما مور او ستا ښځه دا وایي قاضیانو ته وګورئ کتاب چې استثناء پکې شته که نشته قاضیان وی او صاحب د زوی استثناء پکې شته که چېرته زوی په خپله مور باندې مین شي نو د پلار نه یې اخیستلی شي پوه شئ فکر وی بس ورې مور یې خپله وګټله د غل نه مور خپله څه کړله را خلاصه او چې کله پلار یې مړ شو چې پلار یې مړ شو نو حکم یې وکړو ویلا ټول کتابونه دغه د اشتراکیت ټول کتابونه وسېځي او دا قاضیان ټول قتل د پلار قاضیان ټول قتل کړل او اشتراکیت کتابونه ختم کړل پوه شئ پکې وی ټول یو قطار کړل داسې لکه د دوستم په شانتي پوه شئ پکې او هغه د پلار دین ختم کړ او یو عادل حکمران ته نه جوړ شو چې د عدالت مثال بغیر د خلفای راشدینو نه په بل چا کې نه دی تیر شي د دې وجه نه نبی علیه السلام په فخر کاو چې زه د یو عادل حکمران په زمانه کې پیدا شوی خو د نوشیروان په حکومت باندې به څه کاو تاسو ورسېږئ دا څلور اعتدال شو اعتدال اعتقادي اعتدال عملی اعتدال تمدنی او اعتدال اقتصادي او پنځم اعتدال د صدق هغه د چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما امت دا امت صدق دی لا یجتمع امتی علی الضلاله
فإن اجتمعت أمتي على الضلالة فأنا بريء منهم وهم بريئون من. دا حدیث دا دلیل د اجماع هم دی چې دا امت د دې اجماع چې کوم نه دا معتبره ده، د نور امتونو اجماع غیر معتبر. دا صورت دی نه دی امت کې د توسط سونخه پینځه چې کوم نه واقع څه شولې پینځه قسمه اعتدال د دې ذکر. الله اکبر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ندكر ذولي من اغا قبلة كنت عليها چتوي پاغي باندې اولس میاشتي الا لنعلم مگر د دې دپاره لنعلم چې موږ ته معلومه شي من يتبع الرسول چې څوک اتباع کوي د رسول صلی الله علیه وسلم ممن دا غچانا ينقلبو چې ګرځي علی عقبه په پوند خپل باندې. دا حکمت ته تحویل الله تعالی ذکر کړ چې دا په دې قبله بدلولو کې څو حکمتونه دي. وې څلور حکمتونه دي. یو څه دی چې پته ولګي چې څوک د پیغمبر تابع دي او څوک څه دي چنانچه ډېر خلق مرتد شو. د قبله په بدلولو سره ډېر خلق څه شو مرتد شو، ضعیف الایمان والے او د مشرکانو اعتراضونه را پیدا شو. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگر کدا تحویل د قبله دا ډېر ګران امر دی الا علی الذین مگر پاک کسانو باندې حد الله چې الله او ته هدایت کړی دی چې کوم مضبوط ایمان والا دي. وما كان الله ندی الله تعالی دی ایمانکم چې ځای کی اعمال تاسو. ذکر د ایمان مراد نه سدي ندی الله تعالی چې ځای کی اعمال تاسو. دا په سوال کو پارو اعتراض وکړو وی دا ولس میاشتې منځونه چې د مسلمانانو وکړل دا ټول برباد. په دې زمانہ کې چې کوم مسلمان د دنیا نه تللی دی هغه مجرم او ګناهګار د دنیا نه سره او پات شوی. الله فرمایي نه دا ولس میاشتې عبادت تاسو د چا په حکم کاو؟ د الله. دا عبادت څه دي؟ دا قبول نه دی الله تعالی چې ضایع کی اعمال تاسو. ان الله بشک الله تعالی دینه دا معلومه چې موږ دا نخد ایمان صدا الصلاه عماد الدین. من ترک الصلاه فقط ترک الدین. دینه دا معلومه شول چې منځ دا د ایمان نخد. ان الله بشک الله تعالی بنا چې په خلق باندې لرؤوف الرحیم ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. قد نرى بشک مونږ یینو تقلب وجهک. دا اسباب د څه د تحویل د قبله د نبی علیہ السلام دا بار تقاضا دا آیا دا بیان د څه دی د حکمت د قبله دی چې قبله ولې بدله شوله ځکه ستا دا بار تقلب او مخ ګرځول قبله ته دا مونږ لیدل. قد نرى تقلب وجهك بشک مونږ اینو ګرځول د مخ ستا په سمای طرف ته اسمان ته. فلنولینک ډېر زردا چې مونږ به وګرځو تعالی را قبلتن یو قبله ترزا چې تا ته به محبوبه وي. ډېر زردا چې تا ته به محبوبه قبله مونږ در تا باغې ته وګرځو. بس دا دوا حکمتونه ذکر شو او دوا حکمتونه به وروسته او نو تسوکا په باندې وجهکا وګرځوا مخ په لرا شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته څته وګرځوا مسجد حرام. خیال کرا کعبه درې قسمه ده. قبله درې قسمه. یو عین کعبه بل سو شرک مسجد حرام او بل سو شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام. عین قبله د حاضرینو د جمعات لپاره صدا هغه کعبه شریف. د دې وجنه الله دې تاسو مونږ ته بیا وخی عین کعبه شریف ته ټول حاجانو ته صحیح چاپیر ولا
ها او د ټولو په نظر لګي دا کعبه په دې شکل باندې جوړه ده کنه چې دا په جوړه کې ده او دا د پات په جمعات په داسې درجه اوچته درجه اوچته کعبه دومره دنګه ده چې د لمبي چت نه هغه برځي په شی به ها نو ټول خلق کعبه یې په کوز چت کې چې څومره خلق دي هغه ټول کعبه شریفه یې په شی به نعین کعبه دا د حاضرینو کعبه ده قبله ده او جمعات دا د چا قبله ده دا د مکی والا او قبله ده مکی والا بچاته مخ کوي جمعات خو شي به ایو نور علاقه نور ملکونو داغي کعبه سره داغي قبله هغه صدا شطر المسجد الحرام انا ته ضرب د مسجد حرام ها مراد نه مغرب یا مشرق یا مغرب ها ځکه دا کم مشرقي خلق سره داغي ها داغه صدا قبله داغي قبله مغرب کم چې مغربي خلق دی داغي قبله صدا مغرب ټول مغرب هم نه دی ښا یو حصہ هغه ته شطر وایي ښا شطر څومره دی ګوره ټول دایره هغه څه 360 درجه ټول دایره څومره ده 360 بیا دغه 360 چې کم دی نو دا ته تقسیم کا خیال کراله کنه نو 48 درجه دا شطر جوړیږي سو 48 چې دا شطر جوړیږي خو شي به دا بین المغربین بین السو دا 48 درجه دي او بین المشرقین هم 48 درجه دي خو شي به کنه نو دا ما بین المغربین لکه مثال ته دغه ته د مخ ته مغرب ته د مخ ته یو د مغرب یو سر دغه دی قبل سره خو شي به دا 48 شو 48 درجه خو شي به او ټول دغه څه دی دا خیال کراله کنه دا زاویه ټول زاویه هغه 90 درجه ده زاویه چې کوم نه قائمه هغه څو ده 90 درجه ده او څلور قائمه چې کوم نه دا په دایره په دغه باندې جوړي پس باندې ټول دایره باندې جوړي نو اره قائمه چې ده هغه لته درجه ده او نیمه قائمه هغه چې کوم دی نو هغه ته شطر وایي شي خو شي به اوري په خط باندې ته دغه جوړاوه کنه قائمه په جوړاوه ها دا خط دی نو یو قائمه دې طرف ته شول یو قائمه دې طرف ته شول او کلان دې ته نه جوړه نو یو قائمه دې طرف ته شول یو دې طرف نو څلور قائمه دا څوي ها څلور کې ولا زره ورغه 4 نمې 9 4 36 360 ها درجه ته نه جوړ شي خو شي الله جل شانو فرمایي قد نرى تقلب وجهك فولي وجهك پس وګرځوا مخفل را شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته نو ور شطر پکې چواک ولی د خارجي ممالکو د پاره ها قبله صدا شطر صدې عین مسجد حرام هم نه دی ولی مسجد حرام ته څوک چې د کېدل شي هغه ته چې د ودرېږي مسجد حرام خو یو جمعات ته هغه ته ټول دنیا څنګه مخامخ شي ها ټول مشرق به وته څنګه مخامخ شي نو مراد نه شطر چې دا ته و 40 درجو نه ونوځي ها دغه په حکم د څه شو د قبله شو وان الذين بشکا اوایت ما کنتم چرته چې تاسو وولوا وجوهكم وغرزوا مخنا خپل شطره طرف ته مسجد حرام ته ها دا په ولې وجه کا دا حکم د څه شو د حذر شو وحيث ما کنتم دا حکم د څه شو د سفر شو په سفر کې دا مخکوي او په حذر کې مخکوي وان الذين بشکا کسان اوتل کتابه چاغی ته کتاب ورکړی شوی دی
چاگه یهود نسوارا دی لا یعلمون خامخا دوی پویگی انه الحق من ربهم چې دا حکم حق دی د جانب د رب د دین وما الله بغافل عما يعملون او الله تعالی نا خبر نه دی دا اعمالونه چې دی کوي خیال کړه دا اعمالونه چې دی کوي ولئن اتيت الذين كفروا تراتلو چې هغه خلق ته اوتل کتابه چاغه ته کتاب ورکړی شوی دی يهود نصارا دي الله فرمایي چې د دې اعتراضونو نه بچ کېږي نه ها هغه به اعتراضونه کوي ها ہوتا د دې پروا مت ساته ها کتا بونتا ہے اور کاروان چلتا ہے سپه غابي او کاروان روان پوه په د دې په اعتراضونو پروا مکه و باس خپل چې کم نه واکه ها اتباع د آیاتونو ما تبعو دی بتا بیداریونه کې قبلتا کا د قبله استا کته وتا ها هر آیات او هر معجزه وتا پیش کی تو دې استا د معجزه اتباع نه کوي ها اور آیات مراد معجزات ومان تانا یت پیغمبر ابي تابعين تابعداري کوونکې قبلتهم د قبله د دی وما بعضهم ندي بعض د دینه بتابعين تابعداري کوونکې قبلت بعضن د قبله د بعض د يهوديانو ځان له قبله ده د فرنګيانو ځان له قبله ولا ان اتبعت او کچرتا تابعداري وکړه هوا هم د خواهشات د دي د فرنګيانو د يهوديانو په خواهشاتو په څه باندې د دې پالیسۍ باندې خپله ها من بعد ما جاءك العلم پس دینه چراغله تا علم واحده تراغله دا او بیام ته د دې اتباع وکي انک بشکت چې ځن په دغه وخت کې لمن الظالمین شبد بین صافاننا تب په بین صاف خلقو کې شمار خیال کرا نن سبا اسلامي ملکونه ټول سدي لمن الظالمین ها ټول په ظالمینو کې په بین صاف کې شمار دی ولی د چا په پالیسو په روان دي د انګريزان نن دنیا کې د انګريز قانون په دنیا کې هغه ځله حتی چې عربستان مرکز دی هغه کې د انګريز قانون پاکستان مرکز دی د کوم د انګريز قانون ها انډونیشیا ملیشیا غټ غټ ملکونه دي هغه کوم څه دی د انګريز قانون هر ځای افغانستان کې راتنه مسلمانۍ راغلی و آلته انګریزي قانون د قرضې په واسطه باندې سکو جاری کوشش نن دنیا کې اسلامی قانون نشته کوشش ها دا ټول ظالمین شو کنو شو دا خو د خدای رحمت دی چې عذاب نه ها کله موږ د عذاب دعوت ها هغه اسمان تور کړي دي کوشش الذين اتيناهم الكتاب هغه کسان چې موږ هغه ته کتاب ورکړي دي چې هغه څوک اهل کتاب يعرفونه پیجدي پیجنې پیغمبر لرا مراد ده نه هغه مؤمنین دي ښا چې کوم په اهل کتابو کې ایمان راوړل دی پیجنې پیغمبر لرا کما يعرفون ابناهم څنګه چې پیجنې ځامن خپل وان فريق منهم بشک یوډل د دینا لا یکتمون الحق پټي حق لرا چې هغه چلی ها چې هغه محرفین دي وهم يعلمون الان کې دی پويږي الحق من ربک ذا قران پاک حق کتاب د جانب دربستانه ها حدیث کې راځي چې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا آیات واورید ها چې دا یا اهل کتاب دا پیغمبر علی السلام پیژن اده چې پیژنې لکه خپل ځامن چې پیژن وی عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې په ځامنو کې بلامون شک وکړو ها چې کې دې چې مور اغلا کړي کوشش وکړه خو په دې پیغمبر کې هیڅ شک نشته الحق من ربک دا حکم هر دې جانب درفستانه ولا تکونن مکیگا ته ای حبیبا مکیگا ته من المنترین د شکون کنا پدې کې شک نشته پس کې پدې کعبه بدلول ولکل وجهه د هر یو قوم د پاره یو طرف ته هو مولها چې د مخبر دون کې دی هغه تا الله مسلمانانو ته تسلی ورکړي چې دا ستاسو د جهاد د کعبه دا بالکل حق
او تاسو ناشنا خبره نه ده د هر یو قوم خپل خپل کعبه وي خپل خپل قبله ها مستاسو د پاروم یو مستقله قبله الله تعالی منتخب کړل دا ولکل وجهتون دا د تحوید قبله دریم حکمت یو حکمت دا چې قد نرى تقلب وجهك او بل حکمت هغه دا چې خیال کړه یو حکمت قد نرى تقلب وجهك او بل حکمت ومن يتبع ممن ينقل او دا معلومات مونږ ته په ظاهر سره وشي چې څوک دا قبله قبله او څوک نه قبله او دریم حکمت پکې دا دی چې لکل وجهتون د هر امت لپاره ځان ځان یو جهت ته قبله خیال کړه د هر امت لپاره یو جهت ته قبله دی یا اختیاري یا غیر اختیاري ها پس سابقوا الخيرات ګړندې شي تاسو نیک اعمال ته ګړندې شي خیال کړه دا چې نه چې تاسو بس د کعبه په تحویل کې په دې پریشانای کې پریوځي نه اعمال صالحه چې کوم نه شورو د کثرنګ بل ځای کې الله فرمایي سارعوا الى مغفرة من ربكم اينما تكونوا چرته چې تاسو ها یاتي بكم الله جميعا راتبو کې پتا او سره الله تعالی جميعا پیړ سره ها کعبه مقصود نه ده خیال کړه عبادت مقصود ده هر ځای چې تاسو یک تاسو نور قبله مخ قبله ته نور خاطه ته کې شمال ته کې جنوب ته ها الله بتا سو ټول راجب دې وجنه د کتابونو زمون مساله ده کنه ها چې د فاقد القبلة جهت سره تحریر چې کوم طرف ته سوچ وکړو اق طرف ته مون بیا روا ها د دې پورې علما ولیکلي دي کنه یو طریق قبله طرف ته مخ ته خو بیا وته چاوي وي طرفه مولانا سے ته خطا ولا ها دا پردې ملک ته ها بدلا پکار دي چې دې څو چې کوم طرف ته وخی هغه طرف ته راوړي که بیا ورته وي چې بای دام خطا ولاړې ها دې بل غاړه ته وګورئ تر دې چې څلور رکعاتونه دي او هر یو رکعت څو ها هر یو جهت ته ځان راځي خوش الله فرمایي اينما تكونوا چرته چتا سوې ياتي بكم الله جميعا ان الله بشک الله تعالی على كل شيء قدير پارش باندې قادر دی ومن حيث خرجت او چرته چته وځي ادما حبيبا ها مخکې حکم د حضر ذکر کو دا اوس حکم د سره د سفر ومن حيث خرجت چرته چته وځي فبل وجهك پسو غزوا مخفل شطر المسجد الحرام طرف ته مسجد حرام ته خیال کړه طرف ته مسجد کته وای چې مخکوم حکم د سفر راغلو افو جمع ته حکم اول وجوهکم شطر هغه جمع ته حکم دا ها صرف نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حکم ها چې आवाज ته هم مسجد حرام ته مخ کملګری د سړی هم مسجد حرام ته مخ وانه بشک دا حکم چې دی لل حق من ربک دا حق حکم دی د جانب درفستانه وما الله بغافل عما تعملون الله خبرنه دی دا اعمال استاسنا ومن حيث خرجت چرته چې ته اوځي ګوره مخکې چې کوم دی دا دوه ځلې حکم تیر شو یو حکم خرجتم وجوهكم اوش فولي وجهك التك سشده التك حکم د حضر دا خطاب د نبی علیہ السلام ته خدا حکم د سده د سفر دا بل حکم خطاب د نبی علیہ السلام ته دا دریم ځل خدا حکم د سده د اقامت دی یو حضر دی یو سفر دی یو څه دی اقامت دیته وای لکه ته په خبر تلاړ شي ها څه تلاړ شي په خبر تلاړ شي په خبر کې چې کوم نه ته خیال کړه ها په خبر کې اقامت اختیار کې د څلورو 15 ورځو د 15 سنا
څلورې ها بیا هم تاسو کې ها بیا هم ته کعبه شریفه ته مخ کې اول دی وجه کا پس وګرځوا مخ په شطر المسجد الحرام طرف ته مسجد حرام ته عبد الله دا ملمته وای سبق بس کوي ما هله ماشي میرا ورسن وه ثم كنتم چرته چي تاسو فولوا وجوهكم پس وګرځوي مخونه خپل شطر وو طرف ته مسجد حرام دا مخکنه حکم خاص یو پرتا ادا حکم چله عام دی دیو چې چرته تاسو یې نو الته مخته وګرځوي کعبه شي حکم د حضر معلوم حکم د سفر معلوم او حکم د اقامت معلوم او د څه لپاره د تاسو ته قبله بدل شول لالا يكون للناس عليكم حجه د لپاره دې چې پاتې نشي پتا سو باندې حجت خلق دلیل ده خیال کرا چې پتا سو باندې دلیل پاتې نشي چیرې ها ګوره دا څنګه مسلمانان دي دی کعبه شریفه چې کوم نه هغه پرې خودله او دغه ته چې کوم نه مخ بیت المقدس ته مخ کړي دي خوشي نه حکم د تحویل دار راغې ها چې پتا سو دلیل پاتې نشي ولی نبی علیه الصلاۃ والسلام تصویل شو نبی علیه السلام صفات ها په تورات انجیل کې څه صاحب القبلتین راغلي سره راغلي صاحب القبلتین خوشي نو کده نبی علیہ السلام قبله صرف یو شي ها بیا په پتا سمانی دلیل قائم شي الا الذين ظلموا مگر کسان چې ظالمان دي منهم د دینا لکه کفار د قریش شو خوشي بک کفار د قریش په وسو می اعتراضونه خوشي بک چې زکه خیری ها دې سړی قبله چې کوم نه بیا زمونږه زړه قبله واغسله خوشي به کنه ها او دا چې به ان شاء الله د خپل دین هم پری دا کفارو هغه اعتراضات ها هغه به بیان باقی وي فلا تخشوا ما يريګه د دې کفارونه وخښونی و يريګه زمانہ ولي وتم نعمتي عليكم بل د دې د پاره تحویل د قبله می یو د دې وجنه کو چې پتا سو حجت پاتې نشي بل د دې وجنه چې زه خپل انعامات پتا سو کامل ولی کعبه شریفه چې دا یو ډېر عظیم شان جهاد ته په نسبت سره نور جهاتونو ته ها په دې کې اجر او ثواب څه دی ډېر د دې وجنه مساله ده کنه چې کعبه شریفه کې مونږ کول دا یو پلاک دی او په نور جمعاتونو کې مونږ ها بیت المقدس کې یو په 50,000 او په مسجد نبوي کې یو چې کم نه په زر باندې په یو روایت کې هغه یو په 50 ولې وته نعمت علیکم چې پورا کوم نعمتونه خپل پتا سو ها چې زه پتا سو باندې تکمیل د خپل انعاماتو ولعلکم تهتدون او د دې لپاره چې تاسو راهنمایي وکړئ ها تاسو ته لار کامله میلاوش لار کامله د چا ده ها هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم دا تشبیه ده د سره دا تشبیه ده د اکمال د جهاد سره ها چې تاسو له جهاد کامل مقرر د پاره د کمال اجر ها لکه څنګه چې ما تاسو ته یو کامل نبی را لېږل دا تشبیه د صدا دا تشبیه چې کوم د کمال عبادت د کمال رسول سره کما ارسلنا فیکم رسولا منکم څنګه چې را لېږل مون پتا چې یو عظیم شان رسول منکم د جنس استاسونه یتلو علیکم چلولی پتا سبحانه اوره زمونږ استاد بوي ها کما ارسلنا چې دا تشبیه د سره ده ها اتممنا علیکم ها خیال کړه کنه ها اتممنا علیکم انعاما ها خیال کړه کما اتممنا علیکم ها انعام الرسالت انعام د تحویل میں پتا سمانے